بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د ټانک روډ ډیر اسماعیل خان نه چې 2 ورځې پهله کم سیشن جج اغوا شوی هغه بازیاب شوی دی. دې حوالې سره 2 ورځې پهله چې کم د هغه شاکر الله خان سیشن جج ډرایور شیر علي رپورټ درج کړی نو هغه پولیس ته وینا کړې وه سی ټي ډي ته چې یاره د هفتې په ورځ 3 بجې دی د ټانک نه راتلل ډیر اسماعیل خان ته په سرکاري ګاډي کې دی وایي چې کله مونږ ټانک روډ باندې ګرم محبت روډ ته راورسېدو نو په 25 نه 30 دهشتګردو د دې ګاډۍ ودرولو په دې ډزې وکړې او دې سره د ګاډي اغوا کړل. د وینا دا ده چې په دې لاره باندې دهشتګردو دله او د سیشن جج له سترګې تړلې وې وایي بیا دې یو ځنګل ته ورسول هلته یې دې له سترګې کولو کړې وایي دې په د راپرېښوست او ده ته یې وویل چې یاره دی مونږ سیشن جج ځکه اغوا کړی دی چې زمونږ ښځې او نور سړي چې کوم دي هغه دي په جیلونو کې اچولي دي. نو بیا هغه سی ټي ډي دی کې اف آی آر درج کو او دا سیشن جج وایي دي یو ځنګل طرف ته بوت. دې حوالې سره په ډیر اسماعیل خان په بارډر باندې په ټانک کې په دغه نور خوش علاقو کې سرچ اپریشن یې مشهور دی د بازیابۍ دپاره. د پولیس وینا دا ده چې بېګا د شپې سیشن جج چې کوم دی دی رها شوی دی. دې حوالې سره د پېښور های کورټ چې کوم دی هغه نوټس هم اخیستی و 2 ورځې پهله د دې اغوا حوالې سره. نو نن به پولیس افسران عدالت ته هم پیش کیږي او هلته به هغوی خپل رپورټ کې وایي چې یاره د سیشن جج صاحب بازیابي څنګه شوې ده او هغه څنګه رها شوی دی.